السلام علیکم دوستانو. لږ وخت مخکې سعودي وزارت صحت ډیلی کورونا کیسز ریپورت جاری کو او هغه کې نن چې کوم کیسونه رجسټرډ شوي دي 40,990 کیسونه رجسټرډ شوي دي. الله رب العالمین په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. د دې سره پرون هم پرون سملګرو ماته میسج هم کړو په سوشل میډیا باندې. ما بعضی ویډیوګانې وکړې چې یاره فلایټ اپریشن په حواله سره خلک دروغ تمنیل داسې جوړ کې غو چې یاره لکه تا مجبور شو موږ تاسو په دې باندې چې هغه موږ تاسو کلیک کړو. بالکل تاسو څه نشته. واقع چې نن کیسز زیات رجسټرډ شوي دي. الله رب العالمین په موږ تاسو رحم وکړي. اللهم ارفع عني الوباء. دعا کوي الله پاک دا وبا ختمه کړي د مسلمان ملکونو. او دغه سره ملګرو پرون سعودي وزارت تعلیم مې پریس کانفرنس کړو. هغه کې دا ویلو چې سکولونه به ان شاء الله دوباره اوپن کیږي او کدا سې سوي نو بیا سکولونه ولې اوپن کړي ان شاء الله. دا سې سم نشته. ما تاسو ته مخکې ویډیوز کې ویلو چې مخکې کلا پابندیان لګېدلې وي نو کرونا ویکسین نو خلکو ته پته نه و چې د دې مرض نه بچاو څه طریقې کار دی. اوس الحمدلله په کروڑاو خلکو ویکسینیټډ دي په سعودي عرب کې الحمدلله. او خلکو ته معلومه ده چې د علاج څنګه دی. علاج الحمدلله شته دی. نو کوم ملګرو چې ویکسین نه لګولې هغه خپل ویکسین ولګوي، بوستر ډوز ولګوي. او که تاسو چرته کلی ته ځئ او تاسو ته بوستر ډوز نه ملاویږي نو اکثر لکه مثال په تور په دمام ایرپورټ کې بوستر ډوز ملاویږي. ماته ملګرو ویلو او دغه سره بعض ملګرو ماته یو ملګری ماته اوس میسج کړو چې عمر بای زه تللی وم خو ماته هغه وایي چې د خپل ټیکټ ته راوړه، ټیکټ راوخی موږ ته موږ بوستر ډوز به وکړو. نو که داسې کېدای شي تاسو کوم ملګرو ټیکټ اخیستی بوستر ډوز یې نه لګوئ لړ خپل بوستر ډوز ولګوئ. خو چې بوستر ډوز تاسو ولګوئ نو فوري طور بیا تاسو وځئ. ځکه چې دې کې څومره ټیم وشي نو بیا اکثر ملګرو ته دا دغه راغلی چې ته به راځي سړي ته نو بیا تاسو په هغې کې لکه خپل سفر کمپلیټ کړئ. ځکه هسې نه چې تاسو بیا پی سی آر ټیسټ وکړئ بیا تاسو تبه نو بیا خو تاسو ته پته ده. لہذا خپل بوستر ډوز هم کمپلیټ کوو. الحمدلله هېڅ هم داسې نشته. خلک د فلایټ په حوالې سره دروغ خبرې شیر کوي. انشاءالله داسې هېڅ هم نشته. بل تاسو زما ریکویسټ دی چې داسې خبرونو په حوالې سره سعودي ګزټ ګورئ. زما هم خیر دی مه ګورئ، ستاسو مرضي ده. سعودي ګزټ ګورئ، اخبار 24 ګورئ. د افیشل دغه چې کوم دي نو انشاءالله تاسو ته به صحیح پته لګي. خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ، ماسک اچوئ او د اجتماعاتو نه بالکل پرهیز وکړئ په دې ورځو کې. الله رب العالمین زموږ ستاسو حامي او ناصر شي.